السلام علیکم ګرانو کتونکو تاریخان یم رټیک اسکول نه نن زم کوم ټاپک دی نو هغه د کډنی فیلر اینڈ پریونشن نو زیاتره به تاسو د خلکو نه اورېدلي وي یاره به د خلکو ګردې څه شوي د فیل شولې نو زموږ به په دغه باندې موږ ستاسو سره ټاپک ډیلیور کوو چې کډنی فیلر چې کوم دی د له سره وجونه کیدای شي او دا شان کې د هغې پریونشن سره بیا به موږ ځان د کډنی فیلر نه سره کم بس کوو نو ګوره موږ خو تاسو ته هر روزانه باندې چې کوم دی یو ویډیو شیر کوو او ستاسو د اویرنس لپاره چې کوم دی دا موږ شیر کوو چې یاره موږ خپل خلکو ته میډیکل اویرنس په طریقه باندې ورسوو چې کله دا پوسټ ما ولیدو نو دغه ټاپک ما تیار کو چې زمونږ په دربالا کې بیا خیبر پختونخوا په ټول پاکستان کې او بیا دا شان کې اورال په وړ کې چې کوم دی د ګردو بیماران ډېر زیات سیوا دي خو بیا مینلی خاص کر زمونږ په پاکستان کې او بیا مینلی زمونږ په پښتنو کې څه سیوا دي د ګردو مریضان ډېر زیات سیوا دي دا شان کې د زړه مریضان چې کوم هم ډېر زیات سیوا دي د بلډ پریشر مریضان هم سیوا دي د شوګر مریضان هم سیوا دي هر بیماران چې کوم دی هغه زمونږ په پښتنو کې دي نو د دغې وجه سره ځکه دا سیوا دي زمونږ په پښتنو کې چې بلې خلکو کې خو یو میډیکل اویرنس نشته زمونږ کوشش بدای زمونږ رټیک اسکول به دا کوشش شي چې موږ خپل خلکو ته څه وکړو میډیکل اویرنس ورکړو نن به خبره کوو په څه باندې په کډنی فیلر باندې او د هغې په پریونشن باندې نو تاسو ټول به کار دا چې تاسو خپل صحت څه کوئ خیال ساتئ که چېرته کې تاسو په صحت باندې روغ یئ نو تاسو هر قسم کار کولی شئ که چېرته کې تاسو په صحت باندې ناروغه اوسئ نو تاسو هېڅ کار نشئ کولی تاسو حلال کار نشئ کولی تاسو حلال روزي نشئ ګټلی تاسو د الله تعالی عبادت نشئ کولی تاسو چې کوم دی د الله تعالی د نعمتونو نشئ استعمالولی تاسو چې کوم دی ګرځېدی په نور ملکونو باندې ګرځېدی نشئ تاسو چکرې نشئ والی نو هر څه چې کوم دی هغه انسان ضرورت لري او انسان لپاره کار داره چې هغه څیزونه د خپل ضرورت مطابق استعمال کړي که چېرته کې زموږ زړه دی که چېرته کې موږ په خپل زړه باندې بو سیوا کوو که چېرته کې موږ په خپلو ګردو باندې بو سیوا کوو که چېرته کې موږ په خپلو پیپړو باندې بو سیوا کوو زموږ ګال بلیډر دی که زموږ لیور دی که زموږ سپین دی هر څه چې کوم خپل کار لري که چېرته کې پرې باندې اورلوډینګ وشي نو هغه بیا د یو بیمارۍ لاحق ګرځېږي نو زموږ چې کومه ګردې دي پرې باندې موږ خبره کوو د انسان په وجود کې دوه ګردې دي چې دا ګردې چې کوم دی زموږ په وجود کې ډېر یو ښه رول پلی کوي او دا ګردو ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو وایټل ارګن که چېرته کې د انسان په وجود کې ګردې کار پرېږدي نو انسان ژوندی نشي پاتې کېدلی او که چېرته کې یو انسان د خپل صحت خیال ساتي دا صحت به هم برابر وي د هغه نه به بې ځایه پیسې هم نه لګي یا به بې ځایه سړی کېږي هم نه او بې ځایه په تکلیف کېږي هم نه هغه نه به بې ځایه ډاکټرانو او دوایانو باندې د هغه نه پیسې هم نه لګي نو تاسو ټول په کار دا تاسو وکړئ د خپل صحت خیال وساتئ ټیک ده نو د کډنی فیلر چې کومه کازز دي هغه څه دي او د هغې لپاره بیا موږ داسې کوم کارونه کولی شو چې ځان د کډنی فیلر نه بچ کړو د ځان د ګردو د بیمارو نه بچ کړو نو راځئ موږ نن په دغه باندې خبره کوو اول نمبر چې کوم پوینټ نو دا ډیهایډریشن مطلب دا دی چې کله هم زمونږ په وجود کې د اوبو کمی راځي هغه کسان چې هغه د اوبو استعمال کم کوي یا هغه که چېرته کې یو ګیلاس د اوبو څښي هغه بیا په غرمو باندې کار کوي یا هغه داسې اکسرسایز کوي چې هغه نه بیا خوله په ډېر زیات مقدار سره راځي نو بیا هم زمونږ په باډي کې د اوبو کمی راځي کله چې زمونږ په باډي کې د اوبو کمی راځي نو هغه ته ویل کېږي ډیهایډریشن ټیک ده دا شان دی کې پین کیلرز غیر ضروري که چېرته کې تاسو د دردونو ګولۍ اخلئ نو دا هم ستاسو ګردې سره خرابولی شي لکه مثال په طور باندې که چېرته کې تاسو په دې کې یو اخلئ چې هغه ته ویل کېږي انسیډ نان سټیراید انټي انفلمیټري ډرګز چېرته کې تاسو لانګ ټایم نه دا انسیډ ګولۍ اخلئ دا ستاسو په ګردو باندې اثر کولی شي که چېرته کې تاسو ډیکلوفینک ګولۍ ډېر زیات استعمالوئ که چېرته کې تاسو نیپراکسین ګولۍ ډېر زیات استعمالوئ یا دا شان دی کې که چېرته کې تاسو ایبوپروفین ګولۍ چې کوم یا داسې استعمالوئ مطلب مې د خبرې دا دی چې کله هم تاسو د ګردونو د دردونو ګولۍ ډېر زیات په مقدار سره استعمالوئ د لانګ ټایم لپاره نو دا ستاسو ګردې خرابولی شي نو تاسو په کار دا چې کله هم تاسو ګولۍ اخلئ نو تاسو خپل لیمټ پورې ګولۍ استعمالوئ که چېرته کې تاسو ډاکټر 15 ورځې ولیکي 10 ورځې ولیکي تاسو بیا د هغه ټایم پورې دا ګولۍ استعمالوئ نو به تاسو دا ګولۍ نه استعمالوئ او که چېرته کې تاسو دا لانګ ټایم لپاره دا ګولۍ استعمالوئ نو دا ستاسو ګردې چې کوم دی هغه خرابولی شي دا شان دی کې سال انټیک بعضې کسان داسې وي چې هغه د مالګې ډېر زیات استعمال کوي یا هغه داسې ترتیب کوي چې په سالن کې خو هم مالګه موجود وي په روټۍ کې مالګه موجود وي یا چې کوم دی هغه د سلاد راوړي په سلاد باندې ایکسټرا مالګه واچوي یا دا شان دی کې هغه اکثر داسې کسان وي چې هغه ایکسټرا مالګه خوري نو د مالګې چې که چېرته تاسو ډېر زیات استعمال کوئ نو دا به ستاسو په ګردو باندې څه کوي اثر پرې باسي د دې چې کوم دی ډېر زیات سایډ افیکټس که مطلب زه استاد وایم چې یاره که چېرته کې مونږ مالګه اخلو دا چې بیا راځي بیا دا کوي بیا دا کوي نو هغه بیا خبره لنډه کېږي او دا چې کوم دی زه تاسو په عام اصطلاح کې خبرې کوم چې عام خلک په دې باندې پوه شي چېرته کې تاسو په روزانه بیا سره د مالګې ډېر زیات استعمال کوئ نو دا ستاسو ګردو خرابولو یو باعث جوړېدی شي دا شان دی کې هایپرټینشن بعضې کسان داسې وي چې د هغو بلډ پریشر چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوا کېږي او هغه سره خپل بلډ پریشر اډو احساس نه وي بلډ پریشر به سیوا کېږي خوراک به کوي مالګه به خوري چرګ به خوري غوړ خوراک به کوي ایکسرسایز به نه کوي نو دغه بلډ پریشر چې کوم دی دا هم زمونږ د ګردو خرابولو سره یو مین کازز دی که چېرته کې یو کس خپل بلډ پریشر کنټرول نه کړي نو د هغه ګردې چې کوم دی هغه خرابېدلی شي نو تاسو کوشش دا کوئ چې خپل بلډ پریشر چې کوم دی دا کنټرول کړئ صحیح ده چې که چېرته کې ستاسو بلډ پریشر په نرمه حالت ته راولئ نو ستاسو د ګردو د فیل کېدو چې کوم چانس دی هغه هم کمیږي دا شان دی کې ستاسو رد چې کوم مسلې پیدا کېږي هغه هم کمیږي کوم چې ستاسو ویسل دی په ویسل کې چې کله هم بلډ ځي دا کې ویسل کې بیا انفیکشن نه کېږي واسکولایټس به ستاسو نه کېږي نو تاسو د ډېر زیاتو مسلو نه چې کوم دی هغه بچ کېدی شئ
د بلډ پریشر په تر باندې تاسو پکا دارا چې تاسو څو خپل بلډ پریشر کنټرول کړئ ټیک ده که چېرته کې تاسو بلډ پریشر سیوای تاسو خپل بلډ پریشر نه کنټرول کوئ نو دا بیا تاسو ګردې خرابول شي دا شان کې ډایبټیز مطلب دا چې کله هم زمون سره شوګر سیوا کیږي شوګر نه لري نن سبا تاسو پته چې پاکستان کې د شوګر مریضان ډیر سیوا دي او د بلډ پریشر مریضان چې کوم نه پاکستان کې ډیر سیوا دي او هیڅ سوچ کوم نه هغه خبر خیال نه ساتي چې را ماته د بلډ پریشر مسله ده ماته د شوګر مسله ده ماته د زړه مسله ده زه پرهیز وکم زه احتیاط وکم زه خپل وخت باندې علاج وکم هیڅ سوچ کوم نه خپل صحت خیال نه ساتي ډایبټیز کوم نه شوګر کشه ده کې چا شوګر چې کوم نه دا کنټرول کیږي نه د پرهیز نه کوي د ایکسرسایز نه کوي د خپل میډیسن په وخت باندې نه اخلي د کوم خپل انسولین په وخت باندې نه اخلي نو دا څه کول شي دا د ګردې خرابول شي نو تاسو په کار دار چې خپل د اج کوم نه د شوګر دا کنټرول کوي میډیسن اهله پرهیز کوي لګ ایکسرسایز کوي دا شان کې بس تاسو څه کیږي ډایبټیز به کنټرول کیږي دا شان کې دلته ما یو بل مین خبره کړله خبردار چې لو کوالټي میډیسن لو کوالټي مطلب میډیسن زما سره خبرې نه د لو کوالټي میډیسن نه زما دا مراد ده چې اکثر به تاسو دلی وي مداریان دوايي نه خرڅي په میلو کې کسان ناسي میډیسن خرڅي روډ په غاړه باندې به گاډي لګول شربتونه به خرڅي ګولې به خرڅي بعضیم کسان دا چې په غاړه باندې دوايي نه چول سپیکر باندې ناری وای د معدې لپاره دوايي خرڅوم د دردونو لپاره دوايي خرڅوم د طاقت لپاره دوايي خرڅوم د مردانه کمزوري لپاره دوايي نه خرڅوم نو دغه دوايي نه چې کوم نه دا غیر ضروري دا غیر معیاري دوايي نه دي کومه دوايي نه چې کله هم تاسو په مارکیټ کې اخلي داغه تاسو کمپنی ګور شره مطلب دا کمپنی زموږ سره رجسټر ده نه کنه رجسټر کچرته کې تاسو داسې میډیسن اله شابه میله کې پراته دي دوايي نه د دردونو دوايي نه دا دوايي نه خرڅي نو تاسو ټول به کار سره چې تاسو د خبرو نه ځان وساتئ هیڅ چاته کې هم په میله کې دوايي ونه نه هیڅ کله هم د مداري نه ګولې ونه نه هیڅ کله هم د کسان چې په روډونو باندې گاډي لګولې د میده شربتونو خرڅي د دردونو ګولې خرڅي دا شانه کې بعضی کسان داسې وي چې هغه بری خبر باندې یری کې ورځ مردانه کمزورتیا درم زم حاکم لا مال به دوايي راکې هغه سره زما مردانه طاقت کم نه بحال شي نو دا غلطیاں نه کوي هیڅ کله هم دا غلطیاں نه کوي تاسو غیر ضروري غیر معیاري دوايي چې کوم نه دا ماخلي ځکه چې شریک تاسو د غیر معیاري دوايي نه اخلي دا تاسو په وجود باندې غلط تاثیر کوي او مین اساس په ګردو باندې غلط اثر کوي او دغه علاوه تاسو نور بیماریان هم دا کوي چې تاسو باندې قسم سایډ افیکټس کې چې دا تاسو ته نور بیماریان کیږي دا ته معنی کې لو کوالټي میډیسن یا دا شان کې میډیسن تاسو مالای چې دا کمپنی زموږ سره نه معلوم یا د مطلب کې شرط کې او زه ډرګ اسپیټر دا خبره کوم ډرګ اسپیټر د زما د پیغام رسیږي چې تاسو باقاعده په کلو کې چې کوم دی راځي چیک اپ وکوي ډاکټر داسې کسان نه چې ځان ډاکټران وي غیر ضروري دوايي نه خاصي په 100 روپے باندې په پلته ګولې په 300 روپے باندې ډبې ګولې خرڅي غیر ضروري ګولې خاصي زما دي چې کوم نه زما د پیغام د دا ته ورسیږي اعلی چارواکو ته انتظامیه ته چې تاسو په خبره باندې چې کوم دی بلفور دا والا اکشن والا چې غیر ضروري چې کومه دوا نه دی په دې باندې بندیز ولګوي کومه کمان چې کوم دی چې بندیز ولګوي هغه پر میسان چې هغه غیر معیاري دوا نه لري لو کوالټیز میډیسن لري دا هغه کمپنی معلومه نه وي پر باندې سو کې پر باندې چې کوو کې زما د ماحول چې کوم دی په دې کې خپل یو کردار ادا کوي اګریکلچر کیمیکل اکثر داسې وي زمونږ چې زمیداران وړم په خپل فصلونو باندې سګ سپری کوي کدا ټماټر وي کدا بادرنګ وي کدا مطلب چې نور کم فصل وي غنم وي هر قسم فصل کدی وي نو بابا باندې سکه د سپری کې چې مطلب د زما فصل خراب نشي نو کسره کې د بره باندې سپری وکي او تاسو مطلب بیا دغه صفای خیال باندې ساتي دا سبزیان تاسو کارای کدا تاسو غفور تاسو علي یا رقم ذمہدار چې کوم سپری کړی د کسره کې د خپل صفای صحیح ونه کی او د بیا مطلب بس سسیزو خوري دغه کیمیکل چې کوم نه د وجود د نزي او د مختلف قسم بیماریان لګول شي او دغه سره د ګردې چې کوم نه هم متاثر کړي شي یا اکثر کوم مطلب تاسو لیدل ویني په د مسره گاډي لګیدل په خلک فوټ خاصي تورلې او سیز راواغ باغ باندې کوم نه په پټي کې مختلف قسم کیمیکل چې کوم چړاو شوی پای باندې ډولم لګیدل وي او تا غو خوري هغه ته ویننځي صحیح صفانه کې واته او خورن دا هم کیمیکل ساوجود انټر کیږي نو مطلب دا چې اګریکلچر چې کوم کیمیکلز دي تاسو دا نه هم ځان ساتي چې کله هم تاسو مطلب کوم فروټس اخلي کوم دغه تاسو علي کوم سبزیان تاسو علي سبزیان هي صحیح پخوي دا شان کې دا چې کوم نه کوم فروټ تاسو علي هغه صحیح صفاوي زي اساس داس کسان چې گاډي لور شي بس داغه نه چې کوم نه مڼه راواري انګور راواري یا داس بل یو د میرے سره راوي پای باندې ډول لګیدل وي پای باندې کوم نه پټه کې ذمہدار چې کوم دی کیمیکل استعمال کړی وي او هغه تاسو په صحیح طریقې ویننځي و تاسو اخلي داغه نه به تاسو مختلف قسم بیماریاں کېدای شي ټیک ده یا داسې ذمہداران وي چې هغه په پښتون کې سپری کړی وي اته اوبر اپریل دا اوبر لاړ شي او مثال کې هغه څوک استعمال کی داغه نه هم څه کېدل شي زمونږ ته مختلف قسم بیماریاں کېدل شي او به کوم خبر نو دا اوبېسټي چې کوم نه دا هر خبرې جوړېدل هر مریض چې کوم نه هغه جوړ چې کوم نه هغه دا اوبېسټي چې کوم نه دا هم زموږ سره د ګردو فیل کول یو مین کاز د اوبېسټي لوجه نه مونته نور قسم مسلې کې شي لکه مطلب ستاسو بلډ پریشر
هاي کېدای شي تا ته چې کوم شوګر کېدای شي او شوګر بلډ پریشر چې کوم هغه اثر بس باندې کوي په ګردو باندې کوي د هغه وجه بس ګردې خرابې دي هم شي نو دا زموږ سره ډېر زیات خبرې دي دا چې کوم مین چې کوم غټ خبرې دي دا ما تاسو لپاره راغستې چې تاسو ته واخیمه چې زموږ سره د ګردو فیل کېدو چې کوم کازز دی هغه سړي اوس به خبره کوم کچا ده کې اوس واړي چې را مطلب ځان د نه بچ کما چې زما ګردې خراب نشي نو هغه لپاره څه قسم پریونشن پکار دی ها کوم رقم احتیاطي تدابیر چې دا اپناو کی او ځان دا غي نه بس کی نو اول نمبر باندې خبردار چې ډرینک کلین واټر دله پکار دا چې د سو کی د صفا او بوس کی د بداسه وباس کی چې هغه مطلب هغه هم سره زهريله وبنوي دا چې دا شان کې بل د استعمال چې هغه بویل شي وبوي مطلب یا فلټر وبوي د استعمالي نو کلین واټر ټیک دا انسان له پکار دارا چې هغه د اته ګلاس نه ولا تر 10 ګلاس پورې سو اخلي او بوالي دا وجود بیا د ډي هایډریشن دغه ناراضي اثر لاندې ناراضي ټیک دا شان کې اوایډ پین کیلر دوايي نه چې کوم د دردون دوايي نه غیر ضروري دوايي نه استعمالوي هیڅ کله هم کچته کې تاسو ته لکشن دردون راشي په سر باندې درلې یا پملاري درلې په پندوري درلې دا مطلب درون کار یو کو یا مثال کې ته وزیر تلې سره شوی وجود خوږي نو بل ټایم تاسو هیڅ قسم دوايي نه مالي دا چې کوم تاسو وجود چې کله ریسک ملاوي شي تاسو وجود په خپل برابرېږي تاسو د پکار دا تاسو صحیح وارد کوي پین کیلر وارد کوي هیڅ کله هم تاسو غیر ضروري د دردون ګولې مې استعمالوي دا شان کې د لانګ ټایم لپاره د دردون ګولې مې استعمالوي د شارټ ټایم لپاره که څه کې تاسو تکلیف لري ډاکټر ته لاړ شئ ډاکټر ته پرسکرایب کوي 15 ورځې لپاره د 10 ورځې لپاره نو تاسو د اټیم لپاره استعمالول شي دا نه پس بیا ته د خپل ځان نه بته بیا ګولې نه استعمال ټیک ده او نن سبا چې کم کس میډیکل سټور لور شي به ما دردونه بس ګولې والی استعمالي نو دا خبر نه چې مثال کې زما په معده باندې اثر کوي دا چې کوم دې زما په ګردو باندې اثر کوي نو دا غي لیول نه خبر تاسو ټول په کاده تاسو ځان باندې خبره باندې پوي کوي سال انټیک کچر کې تاسو ډیر ځات استعمال غاخلین تاسو په کاده چې مال کې د لیول چې کوم نه کم کې نارمل لیول سره تاسو استعمالوي مال کې استعمالوي ټیک ده نو کنټرول انټیک اف سالت نو تاسو کوی د سالت چې کوم انټیک تاسو کې دا کم کوي دا شان کې کنټرول بلډ پریشر تاسو په کاده تاسو کوي خپل بلډ پریشر کنټرول کوي تاسو ایکسرسایز کوي پرهیز کوي او د بلډ پریشر په تاسو کې میډیسن استعمالوي ډاکټر چې تاسو کې میډیسن لیکلی وي هغه میډیسن استعمالوي او د ټول نه خطر چې کوم نه د بلډ پریشر کنټرول کېدو لپاره هغه تاسو په ډېر اکثر کې خبره کړې و چې تاسو له خطر قدار تاسو سو کې پرهیز وکړي او ایکسرسایز کوي دا هغه سبب تاسو بلډ پریشر کنټرول کیږي دا شان کې کنټرول ډایبټیز شوګر چې کوم نه کنټرول کوي د ډایبټیز لپاره هم څه پکار دی ایکسرسایز پکار دی او پرهیز پکار دی د خپل میډیسن چې کوم تاسو استعمالوي خپل ډاکټر نه هغه استعمالوي ټیک ده نو کنټرول ډایبټیز کنټرول کوي بلډ پریشر کنټرول کوي دا شان کې چوز سرټیفاید میډیسن تاسو به هغه میډیسن استعمالوي چې هغه مسل سرټیفاید وي غیر ضروري غیر معیاري میډیسن چې کوم سره چې مدل کې خبر وکړه دا به تاسو نه استعمالوي ټیک ده خو د میډیسن سره زه تاسو یو خبره بل مکم یوازې پین کیلر نه چې زمونږه ګردې خرابوي زموږ سره ډېر قسم میډیسن دي چې زمونږه ګردې خرابول شي لکه مثال په تور باندې کښته کې یو انسان پی پی آی میډیسن ډیر استعمالوي پروټون پمپ انهبیټر کښته کې وسوک د ایسومیپرازول ګولې استعمال د معده ګولې کښته کې وسوک د لانګ ټایم لپاره استعمالوي کښته کې وسوک د هارت بند لپاره د معده ګولې استعمالوي نو هغه کول شي چې ضرورت مطابق هغه استعمال کی او ته ډاکټر لیکلی هغه استعمال کی خو د لانګ ټایم لپاره بس هیڅ هم دغه پی پی آی چې کوم نه دا باندې استعمالوي لکه اسومیپرازول شو اومیپرازول شو دا به تاسو نه استعمالوي اکثر کسان داسې وي چې کله هم د معده ګولې شروع کړي نو هغه بیا د 2 کال نه د 15 کال بس او د 10 کال پورې بیا د ګولې استعمال پرې دی هډونه نو هیڅ کله به تاسو دا غلطي نه کوئ تاسو به دا معده د ګولې چې کوم دا به هم تاسو ډېر زیات نه استعمالوي ټیک ده دا شان کې نور بل ډېر زیات میډیسن دي خو د معده ګولې شو پین کیلر شو او دا شان کې زموږ چې کوم انټي بایوټکس دي انټي بایوټکس به هم تاسو غیر ضروري ځان نه استعمالوي ټیک ده انټي بایوټکس به تاسو غیر ضروري ځان نه استعمالوي او کله کې تاسو بل احتیاط دا کوي چې ډبل انټي بایوټکس چې کوم نه دا هو به هیډ نه اخلي ډبل انټي بایوټکس کچته کې تاسو علي هغه بیا خپل جدا ریاکشن کوي دا غو نه بیا نور قسم مسلې کوي شي مختلف قسم سایډ افیکټس دا نه کوي شي لکه مثال په تور باندې الګ چې کوم تاسو پروفلاکساسین واغستو وسره دی وین کومایسین واغستو نو دوه انټي بایوټکس صحیح ده نو د انټي بایوټکس غیر ضروري استعمال بند او هیڅ کله به هم تاسو د ډاکټر د هدایت نه بغیر پین کیلرز انټي بایوټکس او اسومیپرازول هر قسم دوايي چې کوم دا به تاسو استعمالوي ټیک ده دا شان د کی بل چې کوم نه ډونټ یوز انټي بایوټکس کوم دا به هم تاسو نه استعمالوي غیر ضروري کچته کې تاسو بیمار یې تاسو بیماریه په حالت کې استعمالول شي دا غیر به تاسو نه ځان نه انټي بایوټکس نه استعمالوي اثر کسان دا سکی چې یو ځل ډاکټر لاړ شي ډاکټر ته دوايي ورکړي پای باندې خشي نو میاش پاس یا 2-3 میاش پاس هغه ته بیا مسله راشي نو هغه زوړ چټ وي سي په زوړ چټ باندې زړه دوايي راوړي نو دا سی بام نه کوي چې څنګه تاسو یو ځل ډاکټر ته بیا 3 میاش پاس او کال پاس بیا زوړ چټ وي او پای باندې زړه بیا نور دوايي راوړي نو دا سی بام نه کوي ځکه چې په ټیم کې وتا یو قسم
مسله راغلی وي تا ته چې کوم دی بل قسم بیکټیریا راغلی تا ته بل قسم وایرل انفیکشن شوی ته ترتیب کې ته به ډاکټر ته خپل چیک اپ وکړي ټیک ده ګیټ یور کډنی ټیسټ نو تاسو څه کوئ تاسو شپږ میاشتې پس چې کوم دی سیرم کرټینین او دا شان کې نور ډیزر ټیسټونه زموږ سره ها تاسو کوئ چې دا غنه تاسو پته لګي چې مطلب تاسو ګردې باندې به غلط اثر نشي تاسو ګردې به خراب شي نه وي یا به خرابېدو د نږدې نه وي نو تاسو څه پکار دي تاسو به خبر باندې عمل کول پکار دی او بل چې خبره نه دارا چې زیاتره خلک څه کې عادت کول ډرینګز استعمال کوي کول ډرینګز استعمال ډیر زیات کوي نو هغه پکار دار چې څه کې عادت کول ډرینګ استعمال ډیر زیات کم کې ټیک ده اکثر سم شر وبني استعمال کول ډرینګز استعمالای بای چوله باندې خوري بوتل اسکی بای چرچاول د بغناس نه او بوتل اسکی بای او چکاس بچ ناچور راولې بوتل اسکی بسکټ سره بوتل اسکی د هر څه سره سبا زم خالصه کوي کول ډرینګز استعمالای وردا کول ډرینګز نه دي کنه دا دونه خطرناک دي چې زه تاسو ته ویل نشم نو سبا کوي کول ډرینګز تاسو کنټرول کړئ صحیح ده مطلب مې نه بده کې زموږ سره دا سوډا چې کوم سيزونه دي کول ډرینګز دا ډېر زیات کنټرول کړئ دا ما تاسو ریکوست دارې چې تاسو کوي دا کول ډرینګز استعمال ډېر زیات کم کړئ تاسو ساده وبې استعمالوي ها کوم ریزن ها کوم کازز دي چې هغه انسان ګردې خرابېدې شي هغه باندې هغه غلط تاثیر کوي او حتی تر دې کې چرته کې انسان دغه علاجونه کوي دا هغه نه هغه ګردې خرابېدې شي ټیک ده او بیا دا خبره موږ وکړه ساز لپاره چې چرته کې انسان وغواړي چې خپل ګردې صحیح وساتم زما ګردې خراب نشي زما صحت خراب نشي نو هغه په کوم خبرو باندې عمل کول پکاره چې هغه خپل ګردې بچ وساتي دا غي پریونشن چې کوم په باندې هم موږ سره لیکچر ډیلیور کو امید کوم احساس به پرې باندې پېښ وي همدا شان کې تاسو کولای شئ چې ټیک اسکو د وزټ وکړئ او دا شان کې معلوماتي ویډیو چې کوم هغه وګورئ او خپل یو حساسیت جوړ کړئ نو ان شاء الله ملاقات وکړي په نوې ویډیو کې د نوې موضوع سره د خدای په امان